علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وي امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مفتي صاحب شهادت یو سازش و په مفتي صاحب باندې اصل کې پایلینګ شوی د هغه پایلینګ په وجه باندې مفتي صاحب په هغه ډزو لګېدلی او بیا شهید شوی و دوستانو داسې قسمه خبر په سوشل میډیا باندې خپور شوی دی آیا د دې خبر پوره تفصیل څه دی پوره تفصیل سره موږ په دې ویډیو کې شریکو د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان ورڅخه وخورئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي دوستانو مفتي صاحب شهادت کولو یو سازش شوی و په هغه سازش کې څوک شریک و د دې لا څه پته نه ده لګېدلې خو دوستانو چې کوم ورسره نږدې خلک وو هغه نږدې خلک وایي چې په کوم وخت کې د مفتي صاحب اکسیډنټ وشو په هغه وخت کې موږ ډز اورېدلی دي او د ډزو اوازونه مو اورېدلي دي خو دوستانو چې کله موږ د مفتي صاحب بدن وکتو نو مفتي صاحب په بدن کې سوړه هو دوستانو دغه مفتي صاحب په بدن کې دغه سوړي د کومه راغله آیا اکسیډنټ شو مفتي صاحب په بدن کې نه څه دنده شوي دي نه څه شوي دي خو بیا هم په مفتي صاحب په بدن کې هغه سوړي شته دی دوستانو د دې سوړونه معلومیږي چې په مفتي صاحب باندې حمله شوې ده چاپې ډزې کړي پایلینګ پې شوی دی د هغه پایلینګ په وجه باندې مفتي صاحب شهید شوی دی د دې نه مخکې په مفتي صاحب باندې څه قاتلانه حمله شوې وه چې هغه قاتلانه حمله د دروغو خاطرې وه هغه قاتلانه حمله هغه قاتل نیولی شوی و هغه نیولو نه بعد بیا هغه قاتل پوره ثبوتونه ښکاره کړي وو چې دغه قاتل چا رالیږلی و خو اوس دوستانو مفتي صاحب شهید شو نور په دې دنیا کې پاتې نه کړی شو موږ ته پکار دی چې موږ د مفتي صاحب د شهادت لپاره دعاګانې کړو چې مفتي صاحب الله تعالی شهادت قبول کړي او مفتي صاحب الله تعالی شهادت ورکړي جنت الفردوس ورکړي او دوستانو د مفتي صاحب کور الله د زړه صبر ورکړي د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ نشان ورڅخه وخورئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام